نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. دا سورة نساء شلم رکو شروع کیگی نلسم ختم شوا. دی آیاتونو کی اللہ پاک دا انصاف او دا عدل حکم فرمائے رہے. اللہ پاک فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شیطاسو قوامین علم بردار بالقسط پا انصاف سرا ادری گئی پا انصاف سرا انصاف کارونه کوي د انصاف خبرې کوي. او بیا الله پاک فرمایي شهداء لله او گواهی ور کوي د الله د پاره. لومبه خبره د عدل او د انصاف شو، دویمه خبره د گواهی شو. دا دو خبرې داسې ډېرې زبردست دي. یو د فیصله کوونکی چې هغه جج یا قاضي وي او یو وی گواه چې دا هغه په خبره باندې هغه فیصله کوي. ځکه چې یو قاضي او گواه خو چرته د جرم په وخت کې موجود نه کنا او یې لکه گواهان راولا. گواهان چې کوم وخت کې موجود وي نو هغه په مخ کې او کار شي وي هغه موږ گواہی ورکو چې زموږ په مخ کې دا کار شوی دی. دا غي د گواهه پر اړه کې هغه قاضي صاحب یا جج صاحب چې کوم دی نو هغه فیصله ورکوي. نو دا دوا اهم رکونونه دي عہدی دي. یو قسم یو عہده فیصله کوونکی او یو چې کوم دنو هغه گواه ورکوونکی. خدا دوا بنیادی حیثیت لري پدې کې. مثال کچری جج یا قاضي خراب شو، رشوت خور شو یا طرفداری کوي نو هغه به خلک گواهی ورکي، صحیح گواهی ورته ملو شي او دیو چې کوم دی نو الټا فیصله وکي چې دا الله یې په دې کې نیوي. او بعض وخت دا چې جج خو صحیح وي لیکن گواه چې کوم دی نو هغه د خپل ریشا خبره نه ووري او طرفداری وکي، غلطه خبره وکي نو بیا فیصله غلطه شو. دلته کې الله پاک دواړو ته خطاب فرمایي چې یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین ادریږئ تاسو بالقسط په انصاف سره شهداء لله یعنی فیصله کوي په انصاف سره او بلا دا گواهی ور کوي د الله د پاره ولو علی انفسکم اگر کستاسو د خپل ځانونو خلاف وي. اوس مثال تعالی یو جرم سرسد شوی دی او ته بیا دروغ وانګا بنګا جنگه چې دا خو ما جینره کړي او ما داسې کړی دی او دغه تسوق او داسې چللې بدن جرم شوی نو بس اقرار وکړي چې سزا ته ملو شي. نو دنیا کې چې سزا ملو شو د آخرت د سزا نه بری او ذمہ شو. صحابه په احادیثو کې څومره واقعات داسې راغلي دي. دیو صحابي نه یو کس نه چې کوم دی نو زنا وشوه اگر هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما پاک کا یعنی کاو ته ځان ونیو سنگساری دو ته ځان ونیو خو ولی په دنیا کې هغه سزا خورل تیار شو دا نه چې دروغ گواهانم کته وکیلانم کته او ټول تبرم په درول او ټول ګناګار کته زخته وګرځول
اوس نن سبا خلک کار وکړي که نه او بیا ټول ټبر په ځان ګواه کړي چې دا ما نه دی کړی. نو دلته کې الله پاک د دې اظهار فرمایلو چې یو خو تاسو فیصلې چې کوئ نو هغه په انصاف سره کوئ. دویمه چې ګواهي ورکوئ د الله دپاره کوئ. خو که ستاسو د ځان خلاف ولې نه وي لومبې خو ځان خوږ دی که نه. دویم نمبر اول والدین یا که ستاسو د مور او پلار خلاف لکه یو زوی دی د هغه په مخ کې یو کار وشو پلار یې غلط کار وکړو او هغه اوس عدالت ته تللی دی او د دې زوی ګواهي پکې طلب شوه مثال نو دی په کار دا دی چې د حق څه شویرو کې چې یو زما د پلار دا کار کړی دی او که چېرې ده دا ونه وي نو بس د خدای د دې حکم نه نافرماني وکړه که نه دا چې کوم الله فرمایي نو بیا څنګه مسلمان شو په الله ایمان نه شو که نه هسې په خوله وایي زه په الله ایمان ساتم د الله په حکم عمل نه کوې او وایي چې زه ایماندار یم دې ته خو ایماندار نه شوي که نه. او بیا درېیمه خبره خلک د اقرباو او د قومیتونو په سر باندې اکثر غلطې ګواهانې او جرګې او دغه کوي او والاقربین او د رشته دارانو وایي اگر که دغه فیصله یعنی په انصاف سره فیصله وکړي قاضیانو ته الله پاک فرمایي چې څوک هم فیصله کوونکي وي یو مشر تاسو مقرر کو مثال د یو جرګې او هغه له اختیار ورکړو چې بیا لکه یو طرف هم اختیار ورکړو بل طرف هم اختیار ورکړو چې موږ به ستا خبره منو خو ته په انصاف سره خبره وکړه او هغه پکې یعنی مطلب دا یو طرف ته خپل ټبري بل طرف ته پردی وي او دا خپل اقرباو خیال وساتي نو د الله نافرماني وکړه. لہذا الله پاک د دې نه منفي کوي که ستاسو د ځانونو خلاف دا درې پوزیشنونه خدای پاک وښول چې دا د ټولو نه په دنیا کې هم دا سړی متاثره کوي په غلط کار باندې یا خو د ځان لالچ وي یا دویم د اولاد څه مسله وي د هغې په وجه باندې دریم دا چې د هغه اقربا چې کوم دي نو هغه په دې باندې سړی مجبوره کوي چې یار د خپلې رشته دارۍ څه خیال خو ساته که نه تا د رشته دارۍ هم خیال ونه ساتلو یعنې دروغ دې ونه وي توبه استغفار یعنې د الله پاک هغه ذات د دې خلکو نه ایر شي په دغه وخت کې او رشته داري او ورورولي او پلانګیري او مورګیري او دا څیزونه ورمخکې کوي نو الله پاک خدا مو فرمایل که ستاسو د ځان خلاف نو مسلمان هغه دی چې هغه یو کار وشو بیا پې پیمانه دی او بیا چې کوم دی نو خپل سزا په ځان ونیسي او دې دنیا کې هغه سزا وخوري د آخرت د سزا نه به دی مستثنا شي. اوس الله پاک فرمایي بیا یو دریم صورت هم کېدی شي دریم او څلورم او پنځم صورت هم کېدی شي درې صورته خو هغه شوه که نه بل دا دی ان یکن غنیا یا که دغه سړی یا دا خلک غنیان دي لکه ډېر مالداره خلک دي چې د مالدارۍ خیال وساتي چې دا خو وزیر صاحب دی دا خو ملک صاحب دی دا خو خان صاحب دی او دا خو ډېر لوی مالداره دي مړه سبا به مې چېرته په کار شي او د هغوی دپاره ته خپل ایمان ضایع کړي او فقیرا یا غریب وي مسکین وي او ته مړه یاره بس غریب دی پرېږي سړیه څه کوې د ده په مسکینۍ به هم نه خفه کېږي ولې غلط کار کولو ګوره الله پاک څونه زبردست د چا د مالدارۍ نه به نه متاثره کېږي او د چا د غربت نه هم په انصاف کې نه متاثره کېږي چېرې خیر دی غریب دی ده نه به څه والی بس پرېږدي یو پلان کې نه یم زه د سمه سزا ورکوي چې دی ولې داسې کار کوي غریب دی او دی داسې غلط کارونه کوي او یا مالدار دی هغه ته دې لالچ نه چې سبا به زما په کار شي نه الله پاک کوي چې دا څیزونه مو مخې ته نه راوایي فالله بهر حال الله چې دی نو اولا بهما ستاسو نه ډېر زیات خیرخوا دی د دې خلکو د دې ټولو خلکو خیرخوا د انسانانو الله پاک ستاسو نه زیات دی تاسو خپله خیرخواهي ښیئ انسان به څه خیرخوا شي د بل انسان الله پاک د اویو میاندو نه زیات چې کوم دی نو محبت یو بنده سره ساتي خو جرم یې کړی د الله حکم دی بس الله حکم ترې غاړه کېږي مسلمان دی نو الله پاک فرمایي چې تاسو دا رحمدلي د خپل زړه نه دغه رحمدلي وباسئ چې دا مې پلار دی دا زیم او دا مې رور دی دا مې ټبر دی دا غریب دی دا مالدار دی دا خبرې مخې ته مه راولئ الله پاک تاسو نه زیات رحم دی لري او هغه ډېر زیات
په خلکو باندې خیر خوال د خلکو خدا سزا د زړه لپاره خرچ معاشره صفاشي معاشره کې بل څوک بیا داسې کار نه کوي الله پاک معاشره د ګندګۍ نه پاک ساتل غواړي چې د انصاف موجود وي بیا به څوک غلط کارونه نه کوي دا اوس چې نن کوم غلاګانې کېږي دا زناګانې کېږي دا کوم غلط کارونه په دنیا کې کېږي دا صرف د انصاف د فیصلو نه کېدو د وجې ده چې کوم دی نو دغه بس دا ټول پنځه قسمه خبره الله پاک بیان کړي فلا تتبعوا الهوى او پیروي مه کوئ د خواهشاتو خپلو بل شپږم نمبر دا چې انسان خواهشات پیسې مال دولت دپاره غلطه خبره وکړي یعنی یو ګواه دی هغه پیسې وخوري یو قاضي دی هغه پیسې جج پیسې وخوري نو په هغې باندې کوي د خواهشاتو د خپلو خواهشاتو دپاره پوره کولو دپاره یعنی یو دغه کوي او بیا الله پاک فرمایي او تعرضو یا وی ګریز کوي تاسو فإن الله بیشک الله پاک چې کان بما تعملون خبيرا دې تاسو په عملونو باندې خبردار یعنی تاسو فلا تتبعوا الهوى تاسو د خپل خواهشاتو پیروي مکوئ ان تعدلوا پدې کې چې تاسو عدل نه منئ شئ دا آیات کې دا لغونته ځای پات شو ان تعدلوا د پاره د دې چې تاسو عدل نه کوي چا سره او فیصله نه کوي وان تلو او کچره تاسو دا خبره اته اړوي راړوي او وګدوي او وګدوي یعنی دوکه ور کوي یو بل او تعرضوا یا ګریس کوي د حق سچ فیصله فإن الله نپس بشک الله چې کار بما تعملون خبيرا هغه تاسو په ټول عمل د عملونو نه خبردار دی تاسو ټول عملونو نه خبردار تاسو د زړونو د دماغونو د هر څه نه خبردار دی اوس الله پاک بیا فرمایي یا ایها الذين آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان وروړي دي امینو ایمان وروړي په صحیح معنی کې ایمان والو ایمان وروړي په صحیح معنی کې بالله فالله باندې ورسوله او داغه پر رسول باندې ول کتاب او داغه په کتاب باندې الذي نزل على رسوله هغه کتاب چې نازل کړی دی په خپل رسول باندې یعنی قران پاک دانه چې تاسو وایي چې ما خو دې کتاب کې لوستل هغه کتاب کې نه په الله چې پر رسول الله سلام کوم کتاب نازل کړی یعنی قران د قران پاک مطابق تاسو فیصله وکړئ په نورو کتابونو باندې فیصله مکوئ والکتاب الذي انزل من قبل هغه کتابونو باندې هغه کتاب باندې چې نازل شوی د دینه مخکې یعنی د يهوديانو او عیسایانو کې فرض کا فیصله څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې يهوديانو هغه کې چانا زیناو شو دا الکو د جنینا هغه چې کوم دین خپل مولایان دا کو یو طرف له تکړه یو کمزور نو تکړه خو بس رشوت ورکول نو بس هغه بیا غلطه فیصله کولی ای ته سزا نه ملاوي دا او چې کوم کمزور وغله به رجم ورکولو نو بس چلو کو چې هغه ورته چې نو موږ پر رسول الله خو باندې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کول غواړو مدینه ته راغله له هغه باندې چې بیا راغله بیا ورته چې یاره په قران باندې فیصله کوي او په تورات باندې کوي هغه ورته چې موږ په تورات باندې کوو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو امیو کنه هغه قران شریف خو هغه سبق نو ویلي اوس داغي عالم لګیا شوی ورته چې هغه سره عالم راغله ورته خزه تورات کړو باسل دی حکم چیرې وستلو دا نیمه پورې آیات وی نو چې کوم دې کې رجب خبره ور پای باندې ګوته کې خو داغي نه رسته بیا نور وی رسول الله سلام خو پیغه شو وې دې کې چې دا حکم نشي بس دغه شانته لګه سزا مزا ورکي او سو کوړی او وخی ورکي نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ دا يهودي عالم او دې مسلمان شو
هغه ته ټول تورات یادو هغه ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وې ته وایي چې راګو د الله ستلری کا د دې ګوتې دلان دې دا مو وایي ورپسې دا مو وایي بس هغه ورپسې وی پای کې درجه مایا ته پټ کړم یعنی الله تعالی او دا هغه ایتم دا حکم نو لګا دا اوس چې دې کوم په دې باندې عمل نه کوي خو په خپل کتاب باندې عمل نه کوي دا خو دهریان شي وي دي نه خدای مني نه رسول مني او زیات تر پکې دهریان دي دې تر نکام نه کیږي اول به دا تاسو کې چې په کتاب الله باندې ایمان ساتي کنه ساتي کنه دهریان خپل مذهب باندې دا اوس ټول لکه کمیونست کوونته ټایپ ونته خلک صفته هم د دین لا دینی ورته وي لا دینه خلک ورته وي نه په یورپ کې یادو یورپ کې ډېر خلک داسي کنه نو دلته کې الله پاک فرمایل چې یعنی کدی وای چې په قران باندې کو نو کتاب باندې کوم کتاب نازل شي پای متفق سره کو او کچره دی وای چې موږ باندې په تورات په سره کو نو په تورات وته کوا چې دی په تورات باندې راغی ومن یکفر بالله او سوق چې انکار کی دا الله پاک و ملائکته او داغه د ملائکونا وکتبه او داغه د کتابونو نا ورسوله او داغه د رسولانو نا والیوم الاخر او دروازه د اخرتنا فقد ضل ضلالا بعیدا بس یقینا اغا گمراه شو په گمراهه لري سرا اگر خپل لارې نه بس اخوادي خواشو دا څو خبرې ګوره الله پاک فرمایي چې دا د ایمان لپاره ضروری دي څوک چې د الله نه انکار وکړي داغه د ملایکې نه مني او داغه کتابونه نه مني داغه رسولان نه مني داغه ورځ د قیامت نه مني بس دا چې کوم دی کافر دی د کفر لفظ په د باندې لاګو کیږي که چېرې دا خبرې مني نو دی مسلمان دی اوس څه شي تاسو ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان وروړي ثم كفروا او بیا کافران شو ثم امنوا او بیا ایمان وروړو ثم كفروا او بیا کافران شو ثم ازدادوا نو بیا زیاتې دل دی په دغه کفرن په کفر کې لم يكن الله نو ندی الله پاک ليغفر لهم توبخ دی لرا ولا ليهديهم اولاد ته هدایت کی او نه دی ته هدایت سبیلا دلارنیږي چې څوک یو پیر مسلمان شو او بیا د کفر تلاړو مرتد شو بیا توبه وستا بیا راغو او بیا د کافر شو بس الله پاک په مهر والو چې بس د دینه پس د تلار نه غدي شو کوله یو پیر خو کده لاړو او واپس راغو توبه وستا خو بس ټیک شو خو کچره دې بیا کو کافر شو دوباره لاړو نو بس بیا د هدایت نشته بیا الله پاک فرمایي چې دې د بیا سملا دا دوس اشتها جوړه کړه د زړه او نه ادبار شو ډیر سخت دا دې او څه هغه غب شپ لګي او غب شپ لګي نو ته وای الله پاک بیا دې غلارونی کې د خاتمه به الله پاک پا کفر باندې وکي اوس الله پاک فرمای بشر المنافقین دغه مثالم د منافقانو خوش خبری ورکا منافقانو لا بان لهم عذابا الیما د دې خبرې چې دوی ته ډېر دردناک عذاب ملاويږي دا کار د چاو دا د منافقانو چې را بغد رسول الله اسلام دربار کې د صحابه تب مخامخ به وي مونږ ایمانداري او مونږ داسي او مونږ په الله ایمان ساتو پر اختوم ساتو ټول خبرې به بیا به چراره کافرانو سره بیا دای خبرې کوي مونږ خو پر خندا کو مونږ خو پر ټوبه کوي وای زموږ په دې فرادونو مرادونو نه راسي په مونږ باور کوي روټه را باندې کوي هغه را باندې خوراکونه مراکونه تیم کو بیا تراک یعنی دا تاسو سوچو کې کنه الذين الله پاک فرمایي چې دا کسان دي يتخذون الكفر چې جوړوي کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین د مؤمنان پریدي او کافرانو سره دوستی ساتي ايبتغون عندهم العزه آیا دی لټوي دی سره یعنی دی کافرانو سره
عزت فإن العزة لله جميعا بس بشک دا عزت خطول الله پاک سره دی عزت خو الله او ذلت الله ورکولو والا دی کافران بچاله عزت او ذلت ورکی هغه وختي خبره راځي ته یو پټه دغه شي او بیا به همیشه د پاره په عذاب کې مبتلا وي وقد نزل عليكم في الكتاب او په تحقیق سره نازل کړی دی پتا باندې الله پاک کتاب کې یعنی په دې قران کې ان اذا سمعتم آیات الله دا حکم چې تاسو کله واورئ آیاتونه د الله پاک یکفر بها نو کفر کیږي د دې ويستهزأ بها او هنسی او مزاج د دې اڑاوي یعنی ګوره چې کوم آیاتونه رسول الله سلام دی کنه د توګورا د پکې دا وګوره داسې اشاره به یو بل تکوري پسترګو په روزو کې او خپل کې پس کو چې دا وګوره دې چې مونږ ته لاله سي لګیا دي په مېس کې ورته پته نشته چې مونږ په دوا نه ایمان نشته نو دې په خپل کې کفر کوي پزله کې دې کفر پروت او خندام کوي فلا تقعدوا معهم نو کله چې دې دا کار کوي نو وای مکه نه دی سره یو محفل لاسي چې پای کې د اسلام خلاف خبرې کیږي د اسلام خلاف په څه قسم خبرې کیږي تاسو زر دا غیره پاسه هغه اور ایمان ځکه چې تاسو جواب ورکول نه شي او که جواب نشي ورکول او که فرض که سخت جواب ورکوي جګړه ته جوړيږي نو بس خو دې خو بس ورکی که بس پاسه کې بس کنه نو یمکه دی سره حتا یخوضوا فی حدیث غیره تر دې پورې چې مشغول شي دی په نورو خبرو کې دنیاوی غب شپ لګي هغه ته کاروبار دغه ته کاروبار خیر دی دغه خو که دین پسې الله او رسول پسې او قران او پدې کې نقطې لټي او خامخا اعتراضونه لټي نو بیا دې سره مکه دی دا چې خلکو سره مکه دی دا که د اوس زماني مسلمانانو نه کنه او دا کار کوي نو علماء پس خبرې کوي مثال نو څه ضرورت موږ ته څه پته راځي کوم عالم څنګه لري مثال نو بس دا ذکر بس ایسر ودرېږي ما او نور سره کېنی انکم اذا مثلهم او وی بشک چې که چرتا سودا څه کوي ان الله جامع المنافقین نو بیا به شي د داغي وته چې تاسو دای سره کې نه پاسي او دای په محفلونو کې ناسي نو مثلهم تاسو بیا دای وته شي ان الله بشک الله چې جامع المنافقین راجم کون کې د منافقانو لرا والکافرین او کافرانو لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا یوزه کافران او منافقان دا ټول په یوزه په جهنم کې ورچول شي تر دې پورې په الله پاک په کلام پاک کې فرمایلی دي چې دا منافقان چې کوم دا برټول نه په لاندې طبقه د جهنم کې او طبقه جهنم دی او په هغه ومه لاندې په هغه ویخ کې چې ټول نه زیات ګرم وي هغه کې به دا پراتی ظالم بچي الله پاک فرمایي الذين يتربصون بكم دا هغه خلق دي چې دوی انتظار کوي چې تاسو باندې څه مصیبت راشي څه سختۍ کې راشي تاسو فإن كان لكم فتح او که شرط تاسو ته حاصل شي فتح په یو جنگ کې من الله د الله طرفنا قالوا ندوي الم نكن معكم اي موږ تاسو سره نو وای موږ تاسو مرګري یو کنه چې مال غنیمت براغو کړو صحیح به کو دای بم ډیر لاړ او بس موږ جی بس بیماران او بچی مو ځان کړیو او هي سره ملاقات کولو او تاسو استقبال لراو داو کو واغ بیا بلار دې سره ځانونه ګډ راګر قالوا نداوي علم نكن معكم ايبون نو تاسو سره وان كان للكافرين نصيب او کچره فتح بلوشي کافرانو ته پتا شو باندې یعنی تاسو بیا دغه شي پکې
نو نقصان د تورسی نو قالو ندوی علم نستحوذ آیا وای مونږ نو قادر په دې جنگ کولو باندې یعنی مونږ هم دا جنگ تاسو سره کولی شو مونږ ته پته و چې تاسو غر سره ډغرې وخی دا وای بیا کنه وای مونږ ته پته و علیکم ونمنعکم من المؤمنین او یا مونږه بیا داسې چل کوي دا بیا کافرانو له دی لاړ شي چې کافرانو له فتح ملو شي که نه دا منافقان څه دي دی بیا داسې کار وکړي چې پټ په پټه ټولګۍ جوړ کړي او ښه مدیدار د وفد په شکل کې لاړ شي وایي ګوره وایي که مونږ سره نه یو تاسو دا فتح نه شو ممکن مونږ له ګوره دا مخبري وکړه نو کلی تاسو سره به مونږ هم د دې طرف نه جنګېدلی مونږ په ظاهر کې ته ځانونه مسلمانان جوړ کړي که نه مونږ ته ځانونه فیتر بیتر کړ او ځانونه مو ته اخوا کړ او مونږ په دغه کې یعنې د هغوی خلاف تاسو سره ونه جنګېدو او مونږ تاسو بچ کړئ من المؤمنین د مؤمنانو نه لکه کمزوري مو کاغئ د مونږ تلاړو که څنګه عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق چې کله جنگ احد لراغو نو 300 کسان ځان سره بیل کړل 0 کسانو او وی چې یاره تاسو په خپل وی چړو سره مړی وخی دا خو تاسو میدان ته راغلي 300 څونه مخلوق راغلی دی او تاسو ورځئ نو تاسو په دې باندې ورځئ مونږ ته ووایي چې په مدینه کې بس پاتې شئ او هلته دغه کوئ نو دا باندې جوړه کو 300 کسان ځان سره پرېږدي هغې نو بیا وایي چې دا وایي که چېرې مونږ هغوی سره وي او تاسو سره جنګېدل تاسو دا فتح نه شو کوئ اینه اوس څه پیسې میسي دا کوي او ته ځان هم ښه کوي که نه نو دا منافقان به هلته بیا لاړه مکې والا ته او کفارو ته به لاړه چې دا خو زمونږ په دغه باندې وشو که تاسو بیا ډېر خراب کړي وي نو به دوی دواړه غاړې وخي الله پاک به دوی د جهنم په ټولو کې لاندې طبقه کې اچوي فالله یحکم بینکم نو وایي الله پاک په فیصله وکړي ستاسو په منځ کې یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې په دې دنیا کې ته تاسو غږ نه کوي الله پاک ورته غږ نه کوي کله کله یې رونیسي خو غږ ورته نه کوي ځکه چې دا خو دی د امتحان دپاره دا دنیا د امتحان ځای دی دلته خو که الله پاک څوک رانیوه په ګناه باندې بیا چا ګناه کوله لاس یې شلی دی خپې ګوډې دی سترګو باندې ړاندې دی نو غلط به چاته کته نه که په غلط لاس باندې غلط نیول یا غلی کوله نو لاس به شلیدو بیا به چا غلا کوله بیا خو چا نه کوله او الله پاک فرمایي ولن یجعل الله او نه دي ګرځولي الله پاک للکافرین د کافرانو لپاره علی المؤمنین سبیلا په مؤمنانو باندې لار د غالب کېدو لار الله پاک شرع نه د ګرځولي په دغه باندې الله پاک دا فرمایي یعنی چرم الله سبحانه وتعالى چې کوم نه ګرځولي لار مسلمانان به آخري فتح به بیا مومي چې دا غي یقین محکم په الله باندې د دنیا لالچ نه پزړه کې او خالص مخلص د الله د پاره جنگيږي نو بیا به الله پاک دی له بری ورکي هغه که په هر زمانه کې او په هر وخت کې تر قیامت پورې الله پاک دا اعلان فرمایلو چې الله پاک کافرانو له مؤمنانو باندې هیڅ د غالب کېدو لار نه ورکړي وما علينا الا البلاغ صدق الله العظيم الله پاک دې موږ ټول په دې آیاتونو باندې عمل توفیق راکړي زموږ اناس ته خدای پاک په خپل درگاه قبول او منظور کړي زموږ په دې کې څه کمې زیاتې شي الله پاک راته معاف مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایاب کړي څومره قرضداران دې قرضونه نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجات یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کړي د حق حلال د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنان مسلمانان په خپل کور کې وطن باندې په آخر کې مدازي وشانه قریبا نصیب چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم